إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له ولا مثيل له ولا مماثل له لا ولد له ولا والد له لا أصل له ولا فرع له لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ويجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. پښتنو مسلمانانو ورونو، ما چې کم آیاتونه ولوستل که د دې آیاتونو مفهوم او معنی ته ښه غور وکړئ، نو زه امید ساتم چې دې مسلمان او دې پښتون قوم ته به ډېر زیات درس، سبق او عبرت ملاو شي.
مسلمانانو ورونو اول خبره خدا یاد وساته چې منګه عوام چې څومره یو منګه محکوم ساتلی شوي ناخبره ساتلی شوي زما بیان زما تقریر په دې نیت ما اورئ چې یو مولا راغلی و خبرې وکړې او کافر مولا و کافرې خبرې وکړې زمونږ بعضې ملایان او مسلمانان وروڼه به دې دپاره بیانونه کوي چې یاره ما څوک وپېژني نو زه د دې دپاره بیان نه کوم چې ما څوک وپېژني بس منګه یا په ښه یا په بد خلکو پېژندلي او نه د ووټ او د نوټ دپاره او نه په پارټۍ کې یمه چې یاره په پارټۍ کې به راله څوک عهده راکړي عوام د سرکار د طرفه هم محکوم دي عوام د ملا د طرفه هم محکوم دي عوام په مثال د ځمکې او د خاورې دي دې ځمکې باندې خلک متیازي کوي خلک پې پښې لګوي خلک پکې کودالې وهي او په وخت د ضرورت کې پکې خلک مړی هم خښوي دقسې د عوام او خصوصا پښتانه دي چې منګه سرکار هم محکوم ساتلی یو سرکار قوانین زمونږ د وهلو دپاره جوړوي د نورو ملکونو سرکار قوانین د خپلو عوامو د تحفظ دپاره جوړوي د پاکستان سرکار قانون د عوامو د استحصال او د عوامو د غربولو او د عوامو د یرولو دپاره جوړوي منګه په مثال د ګډو او د بیزویو څوک چې پارټي جوړه کی نو منګه دا ګډې او دا بیزې خرڅیږو څوک په تش شاباش خرڅیږو څوک په تورو چایو خرڅیږو څوک په یوه سګرټو د نسوارو په چونډۍ خرڅیږو او څوک چې ګاډي کې مو کینوي ګډۍ دې وي خو په هغې خرڅیږو په دې ملک کې چې څومره پارټیانې دي دا په منګه آبادې دي خو یوې پارټۍ هم منګه آباد نه کړو دا څومره پارلیمنټ ته خلک چې ځي دا زما او ستا په ووټ باندې ځي خو یوه هم په پارلیمنټ کې زما د تحفظ دپاره قانون جوړ نه کړ قانون جوړیږي یاره که چا داسې وکړل دومره قید به پېښېږي منګه پارلیمنټ ته خلک لیږو خو پارلیمنټ کې قانون زمونږ خلاف جوړیږي تا به چېرته نه وي اورېدلي چې پارلیمنټ کې قانون د عوامو په ملګرتیا جوړ شوی تا به داسې قانون نه وي لیدلی چې یاره جي قانون پاس شه که چا عوام بې ځایه تنګ کړل دا افسر به ماتیږي نو ما خبره کوله تا به داسې قانون نه وي لیدلی چې پاس شه چې یاره که سپایي چاله ګزار ورکړه نو دا سپایي به شپږ میاشتې جیل تېروي یا به د نوکرۍ نه مات وي نو قانون چې جوړیږي زما او ستا خلاف جوړیږي زما او ستا د دفاع دپاره نه جوړیږي سرکاري سړی چې برتي کیږي هغه کوتک لاس کې دې دپاره راخلي چې دا ګډې او بیزې وغربوي د دغو ګډو او بیزو دپاره قرآن کریم یو قانون بیان کړی دی چې مسلمانانو ته دا پته وي چې قرآن یوازې د منځونو خبرې نه دي کړي دا خو منګه ملا طبقې غولولی یو یا ملا طبقه په خپله غولېدلې ده د ملا او د ملا باندې مینو خلکو دا ګمان دی چې قرآن او دین مانځه ته وایي
اله مونځ دلته وکړه اله مونځ هلته وکړه مونځ چا پسې کېږي او چا پسې نه کېږي یاره مانځه کې فرض څو دي سنت څو دي واجب څو دي غوږونو ته به لاس څنګه وړې داسې به ګوتې نیسې نه که داسې به یې نیسې او بیا به یاره دا غوږونو سره برابروي که لاندې غوږو سره به یې برابروي نو امي سړی چې دا د ملایانو دین زده کوي نو هغه سپین ږیری شوی یو مونځ په اویاو کالو کې نه زده کېږي حالانکې دا ملایان چې کوم مونځ ښیي دا مونځ قرآن او الله نه رالیږلی دی او نه دغسې مونځ قرآن ښودلی دی چې ته پکې لاس داسې که او ته پکې لاسونه دلته وتړه او که دلته یې وتړه او که دلته یې وتړه او دې کې فرض څو دي او دې کې سنت څو دي او دې کې واجب څو دي دا الله پاک جواب راکړه دا الله پاک دا ملا پاک لیکلي دي دا چا لیکلي دي دا ملا پاک لیکلي دي الله پاک صرف مونځ رالیږلی دی مونځ راغی وخت راغی ودرېږه لاسونه دې چې څومره پورته کړه د دې څه حساب نشته مخې چې کم طرف ته و حساب یې نشته غوږونو ته دې ورسول که اوږو ته دې ورسول حساب یې نشته نو خبره مې دا کوله چې مونځ الله پاک مونځ رالیږلی دی پکې فرض او واجب او سنت او مستحب دا پکې ملا پاک لیکلي نو تا چې مونځ زده که که دلته دې لاس وتړه که دلته دې وتړه که دلته دې وتړه او که خلاص دې که دا مونځ دی قرآن کې یوازې مونځ نه دی راغلی بلکې کیدای شي مونځ په دې اهمیت د سره قرآن کې وي نه په قرآن کې حکومت خبرې راغلی دي قرآن د حکمرانۍ کتاب دی قرآن د سیاست کتاب دی قرآن د قانون کتاب دی قرآن د عدل کتاب دی دې قرآن هغه څه ښودلی دي چې کوم ججانو ته ضرورت دی دې قرآن هغه څه ښودلی دي چې کوم پښتنو مسلمانانو ته ضرورت دی دې قرآن د سهار نه ونیسه تر بیګا پورې څملستو پورې ټول قانون او دستور ښودلی دی خو ډنډوره داسې غږېدلې ده اغیارو ډنډوره غږولې ده وروره په دواړو لاسو یې ډول وهلی دی چې دین او قرآن بس مونځ دی او ذکر دی دومره ګیره پرېږده او دومره پټکۍ ووهه او داسې بیا ودرېږه داسې چې خلک وایي چې یاره جي شیخ الحدیث صاحب ولاړ دی والله که قرآن کې دا خبرې شته په والله که قرآن کې دا شته چې سپین پټکۍ ووهه په والله که قرآن کې داسې شته چې ته دومره ګیره پرېږده په والله که قرآن کې داسې شته چې ته دیوبندی شه ته بریلی شه ته پنجپیری شه ته وهابی شه او ته سور شه او ته شین شه او ته د چا پرټۍ ته لاړ شه نه والله قرآن ویلی دي ابراهیم علیه السلام باندې مشرکانو دعوه کړې وه چې دا زموږ مشر دی او د ابراهیم دین او زموږ دین یو دی الله اعلان وکړ وما کان من المشرکین الذین فرقوا دینهم وکانوا شیعا الله اعلان وکړ چې ابراهیم علیه السلام مشرک نه و یره جی مشرک څه ته وایي قرآن وی الذین فرقوا دینهم وکانوا شیعا مشرک دې ته وایي چې هغه ډله جوړه کړي او ډلې ډلې شي دا پلانکې پارټي ده دا پلانې پارټي ده دا زه دغې پارټۍ کې یم دا دغې پارټۍ کې یم والله قرآن دې ته مشرک ویلی دی والله مې درته وکړه والله قرآن دې ته مشرک ویلی دی موږ هیڅ پارټۍ کې نه یو زمونږ یک یوه پارټي ده چې کله الله تعالی قرآن راولېږلو موږ ته یې لیډر راولېږلو محمد رسول الله هغه داسې لیډر نه و چې هغه به ذات خود حاکم و هغه هم د الله لاندې و د چا لاندې و هغه به هغه قانون نافظولو چې کم الله رالیږلی دی خپل ذاتي قانون یې په چا نه چلولو او هغه موږ ته تنظیم جوړ کړی دی مسلمانان
اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. بس تاسو ته ما د مسلمان نوم کېښود، دا بس تاسو نوم وي هو سماکم المسلمین. اوس چې څوک د مسلمان نه علاوه بل نوم په ځان ږدي نو ګویا کې د ده خیال دا دی چې د الله والا نوم مې خوښ نه دی، هغه داسې ډېر برابر نه دی. نو تاسو له زه نن د قرآن صرف دا یو آیت دې دپاره ښایم چې قرآن څه ویلي دي. قرآن کریم وایي ان فرعون علا فی الارض. تاسو فرعون پیژنې؟ هلکه لاس پیژنې؟ چت کې فرعون خو پیژنې که وله پوره غټ خلک یې دومره لوی لوی خلک پیژنې. فرعون د یو سړي نوم نه دی چې په دې خبره پوه فرعون د یوې نظریې نوم دی. ټیک دی چې دا په مصر کې بادشاه ته به فرعون وي، هر بادشاه ته به فرعون وي، لکه زمونږ هر یو بادشاه ته صدر یا وزیر اعظم ویلی شي. هله دا صدر دی، صدرنامه ده، هلکه صدرنامه ده، صدرنامه نه ده. خو کله غلام اسحاق صدر وي، کله عارف علوي صدر وي، او کله رفیق تارړ صدر وي، خو نامه یې بله وي خو صدر وي. دا صدر عهده ده. فرعون د مصر عهده وه. فرعون د سړي نومه د فرعون په نامه کې اختلاف دی. څوک وایي د ده نوم عطریف و، څوک وایي پریپریف و، چې هر څه ټریف و خو څه بلا وه، نوم یې فرعون نه و. فرعون د یوې نظریې نامه ده. قرآن وی ان فرعون علا فی الارض. یقینا آغا مصر کې چې کم سړی سرکشي چې کړې وه، چې د ډېرې سرکشۍ د وجې نه د هغه عهده وه فرعون. الله فرمایي علا فی الارض، هغه په ځمکه کې سرکشي کړې ده. وجعل اهلها شیعا، د سرکشۍ تعریف الله څه کړی دی. پښتنو ارمان دی چې زما بیانونه تاسو اورېدی، ګډو بیزو په شان به چا پسې نه وی روان. قسم په خدای ستا در ته به دا لوی لوی خلک هره ورځ راتلل او ته به وله نه راوتې، دا به ټول درتلل. اوس تا سړو کې ولې نه اچوي؟ ځکه چې ته ورسې. نو الله فرمایي علا فی الارض، سرکشي وکړه، لوی وکړه په ځمکه کې. یا الله لوی څه ته وایي؟ خلک یې ووژل، خدایه دعوه یې وکړه، اټم بم یې خلاص که. جواب واوره د الله وجعل اهلها شیعا، خپل قوم کې پارټۍ جوړې کړې. شیعا پارټیو ته وایي. وجعل اهلها شیعا، او جوړې کړې په اهل د قوم کې پارټۍ. ته پلانې پارټي، ته پلانې پارټي، ته به مسلم لیگ وي، ته به نیشنل وي، ته به پیپل وي، ته به مذهبي وي، ته به جمعیتي وي، ته به سپاه صحابه وي، ته به پنجپیری وي، ته به تور وي، ته به سپین وي. دې ته الله سرکشي وویله. او دا سرکشي نن ته کوې که نه کوې؟ خو ستا والا ته څوک فرعون نه وایي، او هغه عاجز بس خلکو رانیولی دی. خو چې ژوندی وی که تا مولا ویلي نه وی چې هغه فرعون صاحب دې خدای وبخي، ستا مولا به دغسې وي، یاره ده ته دې خدای ډېر عمر ورکي، فرعون حاجي صاحب ته دې الله ډېر عمر ورکي. که ده ویلي نه وی زه به د سړي سپیم، او بس هغه مردار دی د خره بچی، هر سړی ورپسې لګیا دی. الله فرمایي وجعل اهلها شیعا، سرکشي دا وه چې خلق یې پارټیو کې تقسیم کړل. ای الله، دا پارټۍ خو به یې دې دپاره جوړې کړې وي چې یاره موږ اوړه تقسیموو نو بیا به دې کې اساني وي، موږ به پیسې تقسیموو بیا به دې کې اساني وي، موږ به بیا پلانې کار کوو دې کې به اساني وي. الله جواب واوره. الله فرمایي یستضعف طائفة منهم، د دوی مطلب دا و چې څه خلک چې هغه دوی کمزوري کول غواړي هغه کمزوري کی.
ځکه چې پښتون ټول پښتون وي څوک یې وهلی شي جواب خو راکوه که نه یا که مرور وي خو د سره تقریر نه کوو بیا پښتون چې یو پښتون وي او پښتون یې نامه وي او په بلې نامې دا تقسیم شوی نه وي څوک یې وهلی شي خو موږ یې ووهلو که نه په ما باندې بم را پرېوځي الله جکه مفتي صاحب باندې بم راغی یا موږ یې څه کوه خو پنجپیریان دي دا نور ورته ګوري بیا چې په تا باندې راوغورځوي هولو لکه په پلاني بم را پرېوته یا موږ یې څه کوو دا جمعیتیان دي بیا په بل به هلو لکه پلاني ځای کې کور وران که پرېږدي دا مړه موږ یې څه کوو دا نشنلیان دي په دې تېر وخت کې په نیشنل پارټۍ سره څه وشول څومره خلک یې مړه شول یستضعف طائفة منهم الله فرمایي د پارټۍ جوړولو نه مقصد دا و چې خلک کمزوری کي چې دا خلک په یو غږ نشي راپاڅېدی نن پښتون باندې بله ورځ شلینګ ولې وشه ارمان دی چې زما خبرې خلقو اورېدی او چمچې کمې وې او خلک زیات وې بله ورځ په ما شلینګ ولې وشه که زه په پارټیو کې تقسیم نه وې زما مولانا فضل الرحمن ما سره دلته ناست وې او ویلي وې چې ټول به دلته راځئ زما ایمل ولی خان دلته ناست وې ویلي وې چې ټول به دلته راځئ زما بیرسټر ګوهر دلته ناست وې ویلي وې چې ټول به دلته راځئ زما نواز شریف دلته ناست وې ځکه چې زما د پښتنو په ووټ باندې الیکشن لړاوئ وی چې ټول راشئ هسې ته په ایمان ووایه په تا به چا حمله کړې وه جواب راکه تا سره یې چل وکړه یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم ویستحیي نساءهم الله تعالی فرمایي چې کومه ډله به بیا غوښته چې دا زه ښه خرابه کم نو بیا به د هغو بچي وجل او ښځې به یې ژوندی پرېښوي یوه معنی دا ده خو بله معنی هم شته چې دا کنایه ده یذبح ابناءهم ذلیلول به یې نارینه د دوی نارینه به یې دومره ذلیل کړل ذلیل کړل ذلیل کړل چې بیا به یې اوس پینه ټول قوم تخت زه یې دا تېرو 15 کالو کې دومره ذلیل کړم زه پښتون په وزیرستان یې ذلیل کړم په خیبر یې ذلیل کړم په مومند یې ذلیل کړم په کرم ایجنسۍ کې یې ذلیل کړم باجوړ کې یې ذلیل کړم پېښور کې یې ذلیل کړم په جیلونو یې ذلیل کړم په ورکولو یې ذلیل کړم په مسنګ پرسن یې ذلیل کړم یوه دهشتګرد نامه به یې واغسته ټول کلي ښځې به ورته راواشوې یو داسې سړی به یې ساتلی و خپل به و خو چې دې کلي کې سونه ډېره ده دې کلي کې غیرتیان ډېر دي ښځې ښکلي دي ده ته به یې ووایي چې موږ به درپسې ډزې کوو ته دې کلي ته ننوځه 2-3 ډزه به یې د ده په پښو کې وکړو دا به زموږ په کلي راننوت وروره خلک به راتاو شول ستا ښځه به یې لیده زما ښځه به یې لیده صندوقونو کې به یې دا سړی لټولو چېرته یې لټولو بکس کې سړی لټولو غسلخانو کې سړی لټولو بریفکیس کې سړی لټولو ستاسو بریفکیسو کې سړی راځي موږ په له بریفکیس کې سړی راځي دا به یې ټول ورپسې ولټول یذبح ابناءهم ویستحیي نساءهم قرآن سوره قصص آیت 4 نه 19 تر 6 پورې دغه خبره کوي چې سړي به یې ورته ذلیل کړل ښځې به یې ورته بې حیا کړې مسلمانه په ایمان ووایه ستا سړي ذلیل شول که ذلیل نه شول دې خوا ګوره نه خر را روان دی چې په موږ راخیږي نه هلکه اس را روان دی چې په یو سړی به وي بس را به شي چې تر څو پورې دې سړو پسې تاسو منډې وهئ که تاسو توره وکړه زه به سړی نه موږ داسې قوم یو چې دې ځای کې ناست وو وزیر اعظم راشي چې موږ له داسې توکاڼې وانچوو چې داسې ناست او چې څوک پوښتنه وکړي چې څوک راغی چې هغه لم یې وولګوو چې څوک راغی خو سړی راغی ته لکۍ خو یې نه چې تر څو پورې تاسو چمچهګیري نه وي پرېښي
تاسو د بنده بندګيري منیر شاکر راشي ته داسې ورپسې وي ته زړه کېږي که خدای راغی هسې ته په ایمان یې ځکه سبا د خدایه دعوه وکړمه دې کې به ګناه ډېره ستاسو وي که زما به وي تاسو به وي دا به ستاسو ګناه وي ځکه چې تاسو خل پورته کوئ نو الله فرمایي یذبح ابناءهم ویستحیي نساءهم ښځې وله بې حیا کولې او نارینه یې وله ذلیلول هسې تاسو په ایمان ووایه موږ دومره ذلیل شوي یو چې که اوس د تورې په ټوپۍ وله سپیي راغی ته به ډېر کسان وګوري چې وبته یوه سړي نه په دې لاهور کې او په دې پېښور کې خو تاسو په دې غټو غټو جلسو کې ګورئ دوه کسان سپیان به ورپسې روان وي چې یو کلي کې یو غل ننوتی و ټول کلي وله یې وهلي و بیا کلي والا ورته جج ته ورغلل درخواست یې ورکړه چې دې غله موږ ټول کلی وهلی دی نو جج چې کله ودرول ورته ویې چې الله هم غر که تاسو ټول کلی دا یوه غله والي یې وي نه جي که نه موږ ټول کلی یوازې وو او ده سره لخته وه کوتک و نن منګه تورې ټوپۍ دومره ذلیل کړي یو چې یو پولیس والا راشي موږ 20 کسان منډې وو دا قرآن ویلی الله فرمایي انه کان من المفسدین الله فرمایي چې څوک دا پرټۍ جوړوي او دا خلق ذلیلوي او ښځې بې حیا کوي الله فرمایي انه کان من المفسدین دا د مفسدو زمن دي دا مفسدان دي دا د فساد والا خلق دي ونريد اوس مخکې د الله تعالی نوره پرزونه وګوره تا خو ځان تقسیم که ته خو پښتون نشوې پاتې ته خو د خپل قوم پوښتنه نشې کوې ته خو فرعون په ډلو کې تقسیم کړې ته خو فرعون په بونډریو کې تقسیم کړې ته خو فرعون په کلو کې تقسیم کړې ته خو فرعون په حلقو کې تقسیم کړې داسې حلقه به جوړه کي دا عین 76 ده او دا عین 78 ده دلته به عین 76 وي هلته به عین 120 وي الله تعالی فرمایي چې ته خو پاتې نه شوې خو د الله تعالی قانون دا دی چې الله فرمایي که زما په کتاب دې خلکو عمل وکړه چې دا کم خلک ضعیف کړل ښځې وله بېستره کړي سړي ورله ذلیل کړل الله فرمایي که دغ قوم زه ومنلم منیر شاکر یې ونه منلو شیخ الحدیث پسې نه و روان منظور پسې نه و روان ایمل پسې نه و روان فضل الرحمن پسې نه و روان سپاه صحابه پسې نه و روان دا ما پسې روان شو الله فرمایي خلق یې پرېښول زما خبرې پسې روان شول الله تعالی فرمایي ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض الله فرمایي زمنګ دا اراده ده الله تعالی فرمایي زما قانون مکافات عمل داسې دی چې منګه احسان وکړو په هغو خلکو استضعفوا في الارض جو زمین میں ضعیف کر دیے گئے کمزور بنا دیے گئے کم خلق چې په ځمکه کې کمزوري کړي شوي دي ذلیل کړي شوي دي عاجزان کړي شوي دي او هغوی سره زیاتی شوی دی هغوی سره ظلم شوی دی الله فرمایي منګه اراده کړې ده چې موږ په دوی احسان وکړو ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثین چې موږ دا خلق د قوم سربراهان وګرځو او دا د ځمکې وارثان وګرځو پښتونه قومه که تا اوس هم الله ته مخ که ملا دې پرېښو الله ته دې مخ که لیډران و مشران دې پرېښول الله ته دې مخ که خانان نوابان دې پرېښول الله فرمایي تا به وارث د ځمکې وګرځوم ته به د لوی علاقې وارث وې تا باندې به د چا خاني نه چلي ته به د لوی علاقې یو معزز وې په تا باندې به څوک خطل نشي کولی الله فرمایي ونمکن لهم فی الارض دوی ته به زه په ځمکه باندې تمکین ورکم دا به په ځمکه کې د قدرت والا خلق وي دا به بیا ذلیل نه وي دا به څوک ذلیلولی نه شي دې له چې بیا فوجي او دې له چې بیا پولیس والا دې له چې بیا څوک ورځي اول به د علاقې MNA خبره وي
هغه به ایم پی ای خبروي، هغه به کونسلر خبروي، کونسلر به بیا د قوم مشر سره خبرې کوي، بیا به د محلې مشر سره خبرې کیږي، ورته وایي به چې ستا محله کې پلني سره جي داسې لږ درخواست راغلی دی، هغه باندې لږه شوبه ده چې دا دهشتګرد دی یا غل دی یا په فلني قتل کې ملوث دی، دا دومره خلکو سره به خبرې کوي، بیا به تا سره خلک غږي، بیا به تاله د کلي و مشران اطلاع درکړي چې جي حجرې ته خلک را روان دي او تا سره څه خبرې کوي، خلک به رپېږي، داسې رپېږي به چې که دې سړي سره مو ظلم وکړو دا ټول کلی راپاڅي، بیا به دې ملزم سره داسې خبره کیږي، ورته وایي به چې جي داسې کیسه راغلې ده او ستا نوم پکې راغلی دی، ته پکې شته یې که نه یې شته او ته مهرباني وکړه عدالت ته حاضر شه. بیا به داسې نه وي چې ستا ښځه به چې کوم دی سرتوره ولاړئ، لور به دې سرتوره ولاړئ او ته به یې د کور نه وړی وي، یو چپل به دې باتروم کې پاتې وي او بل چپل به دې صحن کې پاتې وي او ټوپۍ به دې بل ځای کې پاتې وي، سترګې به یې در باندې تړلي، که څه چلو شو، څه یاره والله داسې څوک راغلي، څه چل څه کیسه وه، یا سړی یوړ 3 کسان راغلي وي، د 3 لاکو خلکو نه سړی بوزي، یو افریدي قوم خوا بله ورځ یو غیرت کړی چې چېرته د ادارو والا یو سړي پسې راغلي وو، رانیولي وو، هغوی نه یې سړی نیولی و. الله فرمایي تا به زه وارث ته ځمکې وګرځوم، په تا به بیا څوک سورېدی نه شي، تا نه به بیا خلق یریږي. بیا الله فرمایي ونری فرعون و هامان و جنودهما منهم، الله فرمایي چې دا کم فرعون نظریه ده او د هامان نظریه ده و جنودهما او د دوی پوجونه او لښکرې چې کمې دي، الله فرمایي دغو ته به زه وښایم، دوی ته به زه څه شی ښایم، دا شی به ورته ښایم چې دا کم څیز نه د دوی یره کېده، یره یې څه شي نه کېده چې یره دا خلق متحد نشي، یره دا خلق یو نشي، یره دا خلق منږ ته ونه درېږي، یره دا خلق منږ ذلیله نه کي، یره دا خلق منږ ته لاس روانه چوي. الله تعالی فرمایي ونری فرعون و هامان و جنودهما منهم ما كانوا يحذرون، دوی چې د کم څیز نه یریږي دقه شی به ورته وښایم. نن فوج، نن پولیس، نن ادارې د څه شي نه یریږي چې پښتون متحد نشي، پښتون د یوې جانډې لاندې را نشي، هر یوې ډلې ته یې هدایات کړي دي خپل خپل خلق ته نه کنټرول کې وساتئ، خپل خپل خلق ته نه کنټرول کې وسات. جی موږ بس داسې کار کړی دی چې خپل یو وفد شکل کې مو یو 10 کسان لیږلي دي، نور مو جي اعلان نه دی کړی، ها بس ټیک ته چي بل ته وایي خپل خلق کنټرول کې وساتئ، هغه دی چې جي موږ خو به ډېر زبردست کار کړی دی او پلانې ملا صاحب مو لیږلی دی د صرف چې هلته زمونږ هغه رومال او زمونږ ټوپۍ او زمونږ ګلبند یا زمونږ یو صوباړی وښایي هلته چې یاره دا خو د پلانې پارټۍ والا هم راغلي دي. ای پښتنو، تاسو چې کومو پارټیو کې ټول عمر خپلې وینې، خپلې پیسې، خپلې خرچې وکړې، دا کم خلک چې تاسو په خپلو ووټونو باندې هغه ته ورسول، پارلیمنټ ته ورسول، که دا پارټۍ نن موږ سره په اخلاص ولاړې وې، والله که زمونږ دا 4 کسان بله ورځ شهیدان شوي وې، والله که په تا باندې چا حمله کړې وې، خو موږ سره خپل پښتانه اتحاد ته یې نه یو پرېښي، موږ یې ټوټې ټوټې کړي یو، موږ یو بل ته په خپل پنډال کې او په خپل کور کې جګړه کوو، موږ په خپل ځای کې خپلو منځو کې یو بل خورو، موږ ته د بهرنو سپو ضرورت نشته، موږ د یو بل دپاره داسې جوړ شوي یو چې موږ یو بل خورو. مسلمانانو قرآن کریم وایي چې زه تاسو متحد کول غواړم، ټایم هم په پوره کېدو دی، 1:30 بجه موږ یاده کړې وه، 1:30 بجې به انشاءالله جمع ودرېږي. پښتنو زما د تقریر خلاصه او نچوړ دا دی چې موږ سرکار ټول ذلیل کړي یو، یوه پارټي هم نه ده پرېښې، زمونږ مشران هم نه دي پرېښي، زمونږ کشران هم نه دي پرېښي، نن په یو آواز راپورته شی راپورته شوي یو او په یو آواز باندې به خبره کوو.
او په یو आवाज باندې به یوه فیصله کوو. نن موږ په دې پنډال کې صرف پښتانه یو. څه شی یو؟ نه موږ افریدي یو، نه وزیرستاني یو، نه ممندان یو، نه بجوړیان یو، نه نشنلیان یو، نه پیپلیان یو، نه جمعیتیان یو، نه پنجپیریان یو، نه وهابیان یو. موږ صرف مسلمان یو او صرف پښتانه یو. که په دې نیت باندې موږ نن راجمع شوو او والله په دې نیت باندې موږ دا جرګه وکړه، زمونږ د جرګې هدف چې صرف اور صرف دا و چې موږ پښتانه یو او موږ مسلمانان یو. بیا دې پنډال نه چې بهر وځې چې څه کوې کوه، چا ته ووټ ورکوي، چا له نوټ ورکوي، د چا ټوپۍ، د چا ګلبند، د چا پټکې، د چا جوبا، د چا چوغا، د چا بیج چې اچوي اچوی. خو په دې ځای کې نفس د پښتون په نوم باندې ودرېږه. امید لرمه چې موږ به بیا ذلیل کیږو نه.